چیرې په سعودي عرب کې نن سبا حالات صحیح نه دي، په سعودي عرب کې پروجیکټس نشته، زمونږ 3 میاشتې وشوې 6 میاشتې وشوې په کمرو باندې په دیرو باندې ناست یو، مونږ ته جوبونه نه ملاویږي. دا کم خلک په دیرو کې پراته دي او دوی وایي چې مونږ ته جوب نه ملاویږي. په دې کې اکثریت هغه خلک دی چې سحر په 12 بجې پاسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی ټول مسافر به ښه وي. د سعودي عرب حوالې سره ما یو 2 ورځې مخکې ویډیو شیر کړې وه چې نن سبا په سعودي عرب کې ډېر زیات جابس دي او هر ځای کې پروجیکټ شروع دي او چې کوم خلک پاکستان کې موجود دي او بهر تلل غواړي، خپل فیملی سپورټ کول غواړي، پیسې ګټل غواړي، زما دا مشوره ده چې سعودي عرب ته لاړ شئ. ډېرو خلکو کمنټس کړي دي چېرې ته دروغ وې، مونږ په سعودي عرب کې موجود یو، مونږ ته کار نه ملاویږي، 3 میاشتې مو شوې په دیرو کې پراته یو، کارونه نشته دی او ته خلکو ته دروغ وایې. دغه حوالې سره یو څو خبرې کول غواړم. محترمو، زما 1 کال په سعودي عرب کې وشو. زه خپله یوټیوبر یم، ټیک ټاکر یم. ما تیر شوي 8 میاشتو کې ویډیوز نه دي شیر کړي. د هغې وجه دا وه چې ما ته د سعودي عرب د حالاتو پته نه لګېده. زما اوس 1 کال وشو، ما حالات ولیدل، ما مارکیټ ولیدو. د هغې نه پس زه تاسو ته وایم چې یاره مارکیټ ښه دی. اوس که زه تاسو ته ووایم چې یاره مارکیټ ښه دی او ته دلته کې راشې، دلته په سعودي عرب کې جاب کې او ته پیسې ګټې، نو ته ما ته خو پیسې نه راکې، ځان ته پیسې ګټې، خپل فیملی سپورټ کې. بعضې کسان دي چې هغوی وایي چې یاره په سعودي عرب کې نن سبا حالات صحیح نه دي، په سعودي عرب کې پروجیکټس نشته، زمونږ 3 میاشتې وشوې 6 میاشتې وشوې په کمرو باندې په دیرو باندې ناست یو، مونږ ته جوبونه نه ملاویږي. ما چې څومره معلومات وکړل، دا تابعدار به ما سره ناست دی، دا هم سیول انجینیر دی، په سعودي عرب کې دی، مونږ سره په یو پروجیکټ دی، د 4 کالو نه دی په سعودي عرب کې وخت تېروي. زه په سعودي عرب کې نه یم. د دوی نه ما معلومات وکړل، نور ملګرو نه ما معلومات وکړل. دوی وایي چې دا څومره خلک دلته کې موجود دي او یو سړی وایي چې زه انجینیر یم، زه سکلډ یم، مطلب ما سره څه سکل شته دی او هغه په دیرو کې ناست دی، په کمره کې ناست دی او هغه د جوب نه ملاویږي. د هغې شاته د هغې خپله نااهلي وي، د هغې شاته بعضې وجوهات وي چې د هغې تعلق هغه سره وي. یو سړي ته جوب نه ملاویږي، ولې ورته نه ملاویږي؟ د هغه یا سی وي صحیح نه وي، هغه ته طریقه نه ورځي چې اپلای به څنګه کې، یا هغه داسې وجوهات وي چې هغه د هغه د وجې چې دی مسله جوړېږي. تابعدار به یې نه به زه تپوس وکړم، تابعدار به تاسو 4 کاله وشو په سعودي عرب کې موجود یې، تاسو به کمنټ کتلی وي، صحیح شو. دا چې کوم خلک وایي چې یاره ما ته جوب نه ملاویږي، ما خو په ریاض کې وخت نه دی تېر کړی، خاص کر زمونږ پښتانه په ریاض کې ډېر پراته دي، په دیرو کې پراته دي. یو سړي ته په سعودي عرب کې په نن سبا مارکیټ کې ولې جوب نه ملاویږي یا 6 میاشتې ناست دی، ولې ورته نه ملاویږي؟ د ټول نه مخکې تاسین صاحب تاسو ډېره زیاته مهرباني مننه چې بیا هم دې خلکو ته تاسو دغه اپډیټ ورکوئ ټایم په ټایم. ما زیات د خلکو او د پښتنو کمنټس ولیدل ستاسو په ویډیو باندې چې هغو کمنټس کوي چې یاره موږ ته جاب نه ملاویږي او جاب نشته دی مارکیټ کې. نو د ټول نه مخکې خبر زه وایم زه هم د سعودي عرب ته نوی راغلی وم، بیا دغه شانتې فرش وم، بیا جاب موږ ته څنګه ملاو شو، بیا جاب څنګه هم سرچینګ څنګه کوو، دغې باره کې خو ما الریډي تاسو ته ویلي یم دی. زه به بیا هم د خپلو ستاسو ملګرو ته او ستاسو مینوالو ته به زه دا خبره بیا هم مخې ته کړم چې ګوره وروره یو خو د ټول نه مخکې دا خبره ده، تاسو که هر ځای کې جاب ګورئ د هغې دپاره په هغې پسې په شاته تاسو سټرګل کوئ. ښه بیا سټرګل څنګه دی؟ سټرګل هم داسې دی تاسو بهترین طریقه باندې خپله سی وي جوړه کوئ، سی وي اپډیټ کوئ. بیا د هغې نه پس تاسو چې مخکې مزید کوئ نو تاسو خپل ملګرو سره کنټیکټ وساتئ. بیا تاسو وګوځئ، لکه زه به زیات داسې ملګري وګورم چې زیاتتر چې کوم دی په ریاض کې ناست دي یا یو ځای کې یا سټي کې بل ځای کې ناست دي، د دیرې نه به کال وکړي چې یاره ما ته جاب نه میلاویږي، ته زما سره څه وکړه. نو د دیرې نه هغو ټلیفون وکړي. زه به داسې ویم د دغې ملګرو دپاره تاسو وګرځئ، تاسو سایټ ته لاړ شئ، پروجیکټ سټارټ یې، پروجیکټ ته لاړ شئ، پروجیکټ پسې هلته کې ریفرنس پیدا کړئ، د چا سره میلاو شئ، مختلف کمپنیانو سره میلاو شئ، سی وي ویسئ، خپل سی وي هلته کې شیر کړئ. نو په دې طریقه باندې جاب ملاویږي او الحمدلله ښه مارکیټ دی نن سبا سعودي کې او جاب ملاویږي. بل تابعدار به ستاسو خبره کټ کومه، تابعدار به ماته یو خبره دا منشن کا چې دا کم خلک په دیرو کې پراته دي او دوی وایي چې موږ ته جاب نه ملاویږي. په دې کې اکثریت هغه خلک دی چې سحر په 12 بجې پاسي، جی بالکل په 11-12 بجې پاسي او د هغې نه پس به چې دی یو ته فون وکړي هلکه په درک کې خو د جاب نشته. ها بل ته به وکړي تاسو ګورئ ځان ښه برابر تیار ساتئ. که یو سړی پروفیشنل دی، انجینیر دی، ویل ایجوکیټډ دی، هغه ته پکار دی چې هغه سحر وختي پاسي
ښه جمع سره مونځ کوي د هغې نه پس راشه کمپیوټر کولو کا مختلف ویب سایټ دي کښېنه په هغې باندې ټرای شروع وکړه ورسره ستا په لینک کې چې څومره خلک دي هغې سره رابطې ساته واتساپ ګروپونه دي په هغې کې خپله سی وي شیر کوه نو په دغه طریقې سره به ته جاب ګورې لکه مثال اوس زه ودې یم او زه چې دی په 12 بجې راپاسم نو زه به څنګه چې دی ما ته به جاب څنګه ملاویږي تاسو خبره کوم بیا دغه خلک هغه کمنټس وکي لکه تاسو به نه د خاص کر زمو پښتانه که تاسو نور څوک وګورئ نو الحمدلله چرته کې چا دا نه دی ویلي چې یاره ما ته جاب ګره پنجابیان نه دي هغه مونږ اپریشیټ کوي بالکل جی لکه هغه پښتو نم پويږي خو بعضی پکې لګ لګ پويږي هغه ما ته ولي कि माशाल्लाह आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर की और लाندې وته لیکلي چې प्लीज اردو में भी शेयर करें او زمو پښتانه دي لکه په کمنټ کې لیکلي چې یاره غول خوري او جوابونه نشته دی او دروغ وي او خپل فائدې ته ګوري او دغه پښتنو د پاره بس دا وې ما چې ګوره تاسو ته الحمدلله د تاسین سیب خو تاسو که شاته وګورئ نو په قطر کې بیا ډیر زیات سټرګل کړي الته کې د خلکو د پاره د ډیر زیات اپډیټ شیر کړي دي خو لړ بازار شم د سعودي عرب باره کې چې وس بیا هم لګیا دي هم تاسو د پاره هم دی پښتنو د پاره دیو بار اپډیټ شیر کوي او بار دا وایي چې پښتنو په څه طریقه به تاسو سی وی جوړوي څه طریقه به تاسو جاب ګورئ نو دا تاسو ټول تاسو د انفارمیشن د پاره څنګه چې تاسو سي مخکې تاسو ویلا که تاسو جاب کوئ نو ځان له جاب کوئ دغه جاب نه مونږ ته څه اس پیدا د ناراضي دغه اپډیټ صرف تاسو د پاره او د الله د رضا د پاره تاسو د پاره شیر کوي نو دا تاسو خپل خوش قسمتي وګڼئ او تاسو هم دغه شانتي سټرګل وکړئ شروع کړئ ان شاء الله تاسو ته ډیر زر هم دغه مطابق جواب ان شاء الله ملي بل زه دا ریکوست کوم ما خو پرې دی زما یو طرف ته گئی زمون چې کوم پښتون رورم د پښتنو د پاره سکی هغه اپریشیټ کوي جی بالکل که تاسو ته ویډیو راشي معلوماتي وي هغه شیر کوي ما پرې دی که زما ویډیو نم شیر کوي مسله نشته خو ګوري زمون پښتانه نن سبا څوک اپریشیټ کوي چې څوک کنځلې کوي بالکل چې څوک بهایي پوسټ کوي څوک بے شرمي پوسټ کوي غانې پوسټ کوي او دا لکه مطلب چې څوک بهایي پوسټ کوي دا میلیون کې فالووري زمونږ چې دی نو څوک ویډیو نه شیر کوي مونږ دغه هم نه وایو تا ته معلومات ملو شو دا ډیر شی ده بس ان شاء الله زمونږ کوشش دی چې وخت په وخت به تاسو سره معلومات شیر کوو ویډیو ډیره زیاتیږي او دا ټیک ټاک دپاره مونږ جوړو نو ان شاء الله بلې ویډیو ته انتظار کوئ ډیر ښه معلومات به تاسو ته درکوو د جابز حوالې سره او د ویزو حوالې سره د سعودي عرب کې چې مختلف پروجیکټس دي د حوالې سره اوس د پر اجازه غواړو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته